بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 141 نمبر سبق دی، یوسل نمبر او الدرس الثالث والثلاثون یعنی 33 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د فعل مضارع د مذکر بحث کوو او په دې درس کې به موږ د واحد مذکر حاضر د فعل مضارع واحد مذکر حاضر د سړي دپاره چې کومه د حاضر یو صیغه استعمالیږي نو هغه به د هغې په جملو کې استعمالو او واحد متکلم چې د فعل مضارع واحد متکلم د سړي دپاره به انشاءالله دې درس کې موږ استعمالو. د با جاره او د هغې دپاره چې کوم مجرور وي مجرور به مضاف مضاف الیه وي نو د هغې بحث به انشاءالله نن موږ په دې درس کې کوو. نو اسمعو دا د واحد متکلم فعل ماضی صیغه ده. اسمعو معنا ده زه اورم. باذنی با جاره ده، دا اذن دا مضاف دی او دا یا مضاف الیه دی. دا مضاف مضاف الیه دی با جاره لپاره مجرور شو. نو دا جار مجرور دا د دې فعل متعلق شو. مختصر غونته ترکیب مې وکړو. دا چې کوم نوي ملګري دي نو هغه یعنی ټینشن وانه لئ، پریشانه نشي. دا صرف یو نیم صیغه کې به موږ داسې بحث کوو، نور به نه کوو. اسمعو معنا ده زه اورم. باذنی په خپل غوږ، زه خپل غوږ سره اورم یعنی زه په خپل غوږ باندې اوریدل کومه. اسمعو باذنی زه په خپل غوږ اورم. اذوق د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اذوق معنا ده زه سکم. بلسانی په خپل ژبې، زه سکل په خپل ژبه کوم. اذوق بلسانی دا با معنا ده په یا سره، لسانی خپل ژبه. اذوق زه سکم، بلسانی په خپل ژبه، یا زه خپل ژبې سره سکم، یا زه په خپل ژبې سکم. ټیک شو جی؟ نو دا خو دغه شو. انظرو معنا ده زه ګورم. بعینی په خپل سترګې، د با معنا ده په او عینی خپل سترګه. انظرو بعینی زه په خپل سترګې ګورم، زه په خپل سترګې ګورم. عین یوې سترګې ته وایي، عینان دوو ته وایي. نو دا عین دی یوه سترګه ده. نو انظرو بعینی زه په خپله سترګه ګورم. آخذو اخذه یأخذو معنا ده اخیستل، نیول. نو آخذو زه نیسم، دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. آخذو زه نیسم. بیدی با معنا ده په او یدی معنا ده خپل لاس، په خپل لاس. آخذو بیدی زه په خپل لاس نیسم. آخذو بیدی زه په خپل لاس نیسم. اشم معنا ده زه بویم. اشم دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. شم یشم نو دا یشم نه بیا واحد متکلم صیغه راځي. اشم معنا زه بویم، زه بوی کوم. بانفی په خپله پوزه، زه بوی په خپله پوزه کوم. یعنی یو څیز چې بوی کوم کنه نو په پوزه باندې خلک بوی کوي کنه، په غوږ یا په سترګه یا په خوله خو نه بوی کوي. نو دلته کې وایي اشم بانفی، اشم زه بوی کوم. بانفی په خپله پوزه. تکلم یتکلم معنا ده خبرې کول. نو اتکلم زه خبرې کوم. اتکلم فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. اتکلم زه خبرې کوم. بلسانی په خپله ژبه، زه په خپله ژبه خبرې کوم. اتکلم بلسانی زه په خپله ژبه خبرې کوم. نو دا خو موږ سره صرف د واحد متکلم فعل مضارع صیغې استعمال کړي. اسمعو، اذوقو، انظرو، آخذو، اشمو، اتکلمو. ٹھیک شو جی؟ اوس په دې ښکته جملو کې مونږ د واحد مذکر حاضر فعل مضارع صیغه استعمالو او د واحد متکلم فعل مضارع صیغه استعمالو. نو اوس یو کس دی هغه د خالد نه تپوس کوي. بما معنا ده څه څیز سره، یا پس یا کم څیز سره یا په څه څیز. ٹھیک شو جی؟ نو بما تسمعو ته په څه اوري یا ته په څه څیز اوري. یا خالد خالد نه تپوس کوي چې ته دا اوریدل په څه څیز کې، په پوزه اوریدل کې، که په خوله اوریدل کې، که په غوږونو اوریدل کې. نو دقه ته تپوس کوي بما تسمعو ته په څه اوري. یا خالد ته په څه اوري یا ته څه څیز سره اوري. دواړه معنی ته کولی شي. ما دلته لیکلي ته په څه څیز اوري،
خو ته د ده معنی داسې هم کولی شي ته په څه اورې دقه شانتې هم کولی شي ته په څه اورې ته اورېدل په څه کې ټیک شوه نو بما تسمعو یا خالد ای خالد ته په څه څیز اورې یا ته په څه اورې نو هغه ورته وایي نو دا تسمعو چې ده که نه تسمعو بما تسمعو دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده سړي ته چې وایي چې ته اورې که نه نو تسمعو او چې ښځې ته وایي ته اورې نو تسمعینه نو دا تسمعو دی ته اورې بما تسمعو یا خالد ای خالد ته په څه اورې نو هغه ورته وایي اسمعو دا اوس د واحد متکلم صیغه ده فعل مضارع اسمعو زه اورم باذني په خپل غوږ زه په خپل هغه غوږ اورم نو هغه ورته اوس بیا هغه کس تپوس کوي بما تنظرو معنا ده ته ویني سړي ته چې وایي چې تنظرو چې ته ویني نو هغه ته ګوري سړي ته وایي ته ګوري نو هغه ته وایي تنظرو او چې ښځې ته وایي ته ګوري نو تنظورینه ټیک شوه نو اوس دې سړي ته وایي دې خالد ته وایي بما تنظرو ته په څه څیز ګورې ته په څه څیز ګورې یا ته په څه ګورې ته دا کتل په څه کې نو هغه ورته وایي انظرو زه ګورم بعیني په خپله سترګه زه په خپلې سترګې ګورم اوس ته بیا تپوس کوي وی بما تشمو چې سړي ته وایي ته بوی کې که نه نو هغه ته وایي تشمو ته بوی کې او چې ښځې ته وایي ته بوی کې نو هغه تشمینه نو دا دی بما تشمو په څه څیز بوی کې ته په څه بوی کې نو هغه ورته وایي اشمو زه بوی کوم بانفي په خپلې پوزه اوس ته بیا تپوس کوي وایي بما تذوقو ته په څه څیز سکې ته دا سکل په څه کې مونږ ګوره داسې په خپله ژبه باندې مالګه کیدو مالګه سکو یا یو سالن سکو یا داسې بل یو څیز وي هغه مونږ په ژبه باندې سکو د خوراک کم څیزونه چې په ژبه یې سکو ټیک شوه نو تپوس دې کوي وایي بما معنا په څه څیز یا په څه تذوقو ته سکې او اذوقو زه سکم نو تذوقو ته سکې بما تذوقو ته په څه سکې یا ته په څه څیز سکې هغه ورله جواب ورکوي خالد ورله جواب ورکوي اذوقو زه سکم بلساني په خپله ژبه د با معنا را په او لسانی خپله ژبه لسان ژبې ته وایي او لسانی خپله ژبه بما تأخذو اوس بیا د خالد نه تپوس کوي وایي بما تأخذو ته په څه نیسې یا ته په څه نیول کې هغه ورته وایي آخذو زه نیسم بیدي په خپل لاس زه په خپل لاس نیول کوم زه په خپل لاس نیسم اوس ورته بیا خالد نه تپوس کوي وایي بما تتکلمو ته په څه څیز خبرې کې یا ته په څه خبرې کې ټیک شو جی نو هغه ورته وایي اتکلمو زه خبرې کوم بلساني په خپله ژبه زه خبرې کوم بلساني په خپله ژبه نو دا زموږ سره د ښي طرف ته چې دا کم کس ته تپوس کوي که نه نو دغې کې دا کومې چې استعمال شوي دي دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر د حاضر سړي دپاره دا صیغې استعمال شوي تنظرو تشمو تذوقو تأخذو تتکلمو نو دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغې دي او اسمعو انظرو اشمو اذوقو اخذو اتکلمو نو دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغې دي نو دا زمونږ د الدرس الثالث والثلاثون د 33 نمبر درس دویم نمبر سبق په اول نمبر سبق کې موږ صرف معانی الکلمات ویلو د کلمو د الفاظ معنی ویلې وي او په دې درس کې موږ د یعنی حاضر مذکر حاضر فعل مضارع صيغه او د واحد متکلم فعل مضارع صيغه دام په جملو کې استعمال زده نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.